حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من اغتیب عنده اخوه المسلم، د یو مسلمان وړاندې د بل مسلمان بیزتی کېدله، رسوا کېدو، ذلیله کېدو، وهو يقدر على نصره، او د بل مسلمان دا قدرت لرلو چې زه د مدد وکم نو دا د ذلت نه بچ کېدی شي، فنصوره، مدد یې وکړو، نصوره الله فی الدنیا والآخره، د دې په بدل کې به الله د په دنیاوي او اخروی په دواړو امور کې به د مدد کوي. د حدیث ته غور وکړه، فإن لم ينصره وهو يقدر على نصره، یو مسلمان د مدد وغوښتو، ستا طاقت او قدرت شته، بیا دې مونږ کړو، ادرکه الله به فی الدنیا والآخره، الله به دغه بد عمل د نحوست په وجه دنیا او آخرت کې دا انسان ذلیل او رسوا کی، او دغه مدد وختون کې انسان انتقام بدد نه اخلي. بدغه نسبت سره دا خبره کومه چې نن زمونږ په ملک پاکستان کې د سوات مسلمانان، د منیر مسلمانان، د ثوابه مسلمانان انتهایی په تکلیف کې دي، او دون جانی مالی نقصان شوه دی چې زمانه زیات پتا سو ان شاء الله خبر یې. نو بدغه بنیاد باندې د هر جماعت سره تعلق لرون کې خلک چې وی مسلمان اگر اپاسېدلی دی الحمدلله، او د هغې دپاره جانی مالی خدمات وړاندې کوي، څوک ورله چاندې کوي ورله رسوي، څوک ورله د خوراک انتظام کوي، څوک ورله د دوی انتظام کوي، څوک ورله د کپړو انتظام کوي، هغه خپله ذمه خلاصوي د دې حدیث وړاندې. اوس زمونږ وس کې داسې کیدی شي چې یو 100 روپۍ مونږ د هغې سره امداد وکړو، هر سړی ته په خپل وس عمره پړ دی، 100 روپۍ مونږ هغې سره امداد کولی شو او نه کړه، ورې دا حدیث ځان ته مخې ته کوه، الله مونږ ورې رسوا کې په دنیا آخرت کې. نن چې هغوی د کم آفت نه عذاب نه تیریږي تکلیف کې دی، ولې الله په مونږ نشي راوستی. نو دومره وکړو چې خپل څه ناڅه مال، څه ناڅه ښېګړه جاني مالي خدمات هغې سره حواله کړو. په دغه نسبت باندې زمونږ د مدرسې نه هم الحمدلله 2 استادان تیار شوي دي، هغوی د خپلو یارانو دوستانو سره هم خبرې وکړې. نن جمعه کې هم هغوی خبره به دې موضوع باندې کړي چې بھئی خپل وس مطابق 10 روپۍ کېږي، 100 کېږي، 100 کېږي، 1000 کېږي، هر څونه کېږي، هغه راجمع کې هغه الحمدلله په دې مسله کې په زمونږ اعتماد دی. ستاسو د یو روپۍ هغوی ذمہوار دی انشاءالله، زم د هغوی سره شریک یم په دې کې چې په خپله به یې ورله رسو. نو بھئی په دغه نسبت باندې زم دا غواړم او تاسو هم دا مطالبه کوم چې زمونږ د مال څه ناڅه حصه دی هم د هغې په امداد کې صرف شي. د مونځ نه پس به دلته یو طالب علم یو کس په رومال به یې غوړولی وي، د چا چې څه هم وس کېږي مونږ به دا پیسې هغوی ته حواله کوو، هغې به یې لاس په لاس هغوی ته رسوي، مونږ ته به پوره ریزلټ راکوي.